مور مې د دنیا نه لاړه ازاري پاتې شوم د مور نه شرابي ازاري بدبخته پاتې شوم د مور نه ما وی الله بل ټکانه مې نشته بس یو ټکانه ما تخکاره کیږي چې هغه جهنم دی لاړم بار اوتم تبرګې مې مضبوط ونیو چې په کم لاس مې مور له ټیله ورکړی او په تبر مې د ټولو نه مخکې هغه لاس د ځان نه وو لاس مې داسې پروت و کتل مې سترګونه مې اوښکې بهیدې ما وی داسې لاس زما نه دی پکار چې دې لاس زما مور له ټیله ورکړې ده د شرابو په نشه کې هغه هم غیرتي زوی و زما محترم نن ته وګوره ستا د خولې نه بد الفاظ د مور دپاره وځي خو ستا تصور کې دا راغلی چې دا ژبه د ځان نه پرېږدم چې دا د ما مور دپاره بد الفاظ وایي مالک بن دینار رحمت الله علیه وایي زه حج له لاړم ما شپېته حجونه وکړه توجه کوئ څو حجه مې وکړه اواز نه راځي لکه چې اوده شوې څو حجه مې وکړه شپېته حجه مې وکړه وایي مالک بن دینار وایي په اخري حج مې وې هسې مې وې چې خدایه دنیا راغلې ده الله د چا حج قبول شوی دی که نه وی شپېله مې خوب ولیده ما ته اواز وشو ګویا د رب د طرف نه مالک بن دینار عام سړی نو دا الله والا ولی الله زما محترمو وی اواز راته وشو چې د دې ټولو الله حج قبول کړی دی لیکن یو کس دی چې محمد بن هارون بلخي نامه ده د بلخ ښار دی د هغه حج نه دی قبول شوی نور د ټول عالم حج قبول شوی توجه کوئ زما محترمو او دا ولې نه دی قبول شوی تاسو ته اوس وایم وی زه ګرځېدم پخوا به خیمې لګېدې د هر ځای به خپله خپله خیمه وه وایي د بل خیمې ته ورننوتم تپوس مې وکړو چې محمد بن هارون څوک شته ما ته وایي چې او شته زموږ قافله کې دی او زموږ د ښار دی ما وایي څنګه سړی دی وایي ډېر الله والا سړی دی ډېر تهجد ګزار انسان دی ډېر روزهدار انسان دی خو پته نه لګېږي چې ته څنګه تپوس کې معلومات کې د هغه په باره کې خو څوک معلومات نه کوي د هغه شخصیت په خلکو باندې پټ نه دی هغه به څه معلومات کوم وایي ځای راته وښوی چې هلته دی په مانځه به ولاړ ورشه وګوره وایي چې ورغلم یو انسان په مانځه ولاړ دی او دا لاس یو لاس یې په نامه ایښی دی یو لاس یې بیخ کې کټ تی نشته یو لاس یې ایښی دی او په داسې په نامه باندې الله ته ولاړ دی و یو لاس یې کټ تی نشته و چې څنګه سلام جار باسه زه ورته کېناستم مونځ یې وګدو و چې څنګه سلام جار باسه نو لومبې ما ته اواز وکړه چې مالک بن دینار نه زه حیران شوم ما وی ربه دته زما څنګه په هغه موبایل نه وي پخوا زما محترم الله دته څنګه پته ولګېده چې زه مالک بن دینار یم و بلې جملې ورته ووایي دا راته ووایي جوړ تا ته الله زما د حج د قبول شوي دا خبره کړه چې د حج نه قبول شوي الله جوړ تا ته م ووایي و چې دا خبره مور یې نورم حیران شو ما وی الله داسې ستا ولې دی چې ورته پته لګي الله د ده حج ولې نه دی قبول شوی توجه کوئ زما محترم و کېناستم دومره لوی ولي ته د الله وایه څه کې ما ته ویل ټوله روز مې روجۍ او ټوله شپه الله ته ولاړم لاس مې نشته په دا یو لاس الله ته ولاړم وایه څه مسله د حج ما وی ته وایه چې ته دومره الله والی نو بیا ستا د حج ولې نه دی قبول شوی هغه وایي زه الله والی یم خو زما ماضي ډېره بده تېره شوې ده وی ما به شراب څکل شرابي ومه توجه کوئ خبرې ته وی د روجې مبارکه میاشت وه شرابو بوتل مې لاس کې نیولی و د شرابو په نشه کې کور ته راننوتم تږې شوی ومه ډېر زیات او اوږې شوی ومه مور ته مې د خوراک دپاره څه راکړه ما ته مور وکتل او په ژړا شوه ما ته وایي بدبخته که په خپله شرابي روجه نه نیسې د دا رمضان المبارک نه خو حیا وکړه که نه ظالمه د دا رمضان نه وشرمېږه وی ما له غوسه راله روټۍ ما وایي اوږې شوی یم روټۍ راکړه وی مور ما ته وایي چې روټۍ خو نه در کوم ته دې مړ شي خو روټۍ نه در کوم وایي زه غوسه شوم په یو دغه کې مې د شرابو بوتل نیولو په یو دغه کې مې مور له ګزار داسې ورکړه ګویا د افطارۍ ته ټیم نږدې و ما مور تنور ته انګار ته ورغورځوله وایي خلک راله قسم دې زما مور اور ته ورغورځېده وایي زه د شرابو په نشه کې وم سترګې مې نه غړېدې خلکو زه کوټه کې بند کړم چې نور مور ته څه ونه وایي وایي زه اوده شوم وایي ما له په دغه حالت کې بېهوشي وه چې سار راپاڅېدم چې مې وکته د مور اواز مې کو ومې کتل ښځې مې جامې نغاړلې کور یې پرېښوده ما وایي ښځې څه کې ما ته وایي ځم بس هارونه پرېدم دی ما وی ولې ما ته اواز وکړه کوم سړی چې د خپلې مور نشي چې د هغې د ګېډې نه پیدا شي هغه د ښځې د کوم ځای نه شي ما وی څه چل مور مې څه شوه ما ته وی ستا مور یې راتو رات دفن کړې ده او جنازه پې شوې ده دی وی ما وجړل ما وی دا ولې الله دا ولې وی ستا مور دا نصیحت کړو چې زما بچي ته به زما مخ په کفن کې نه ښه ستا مور وفات شوې ده توجه کوئ خبرې ته له اخلاصه نه ده محمد بن هارون بلخي رحمت الله علیه فرمایي و چې دا مې وورېده ښځه م رانه لاړه مور مې د دنیا نه لاړه ازاري پاتې شوم د مور نه شرابي ازاري بدبخته پاتې شوم د مور نه
ما وی الله بل ټکانه مې نشته بس یو ټکانه ما ته ښکاره کېږي چې هغه جهنم دی. لاړم بار ووتم تبرګې مې مضبوط ونیو چې په کوم لاس مې مور له ټېله ورکړی او په تبر مې د ټولو نه مخکې هغه لاس د ځان نه وو. لاس مې داسې پروت و کتل مې سترګو نه مې اوښکې بهېدې. ما وی داسې لاس زما نه دی پکار چې دې لاس زما مور له ټېله ورکړې ده د شرابو په نشه کې. هغه هم غیرتي زوی و زما محترم. نن ته وګوره ستا د خولې نه بد الفاظ د مور دپاره وځي خو ستا تصور کې دا راغلی چې دا ژبه د ځان نه پرې کړم چې دا د ما مور دپاره بد الفاظ وایي. داسې ژبه زموږ نه ده پکار چې هغه مور ته بد الفاظ وایي. توجه کوئ خبرې ته. و چې دا لاس مې د ځان نه کټ کړ بس راځمه الله ته مې توبه ایستې ده. زما 40 کاله وشو او دا مې 40 حج دی. وایي 40 کسې ته چې یو نه یو ولي د الله راځي او هغه ته الله وایي چې د محمد بن هارون البلخي حج دې قبول شوی بدبخته دي ځي. وایي مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې ما دا اواز واورېدو لاس مې ورته داسې کو یو څپېړه مې ته ویسته. ما ورته ویې ته بدبخته انسان یې رالم وایي چې کور سم لاستم شپې له سم لاستم آقای نامدار سرور کائنات امام الانبیا احمد مجتبی محمد عربي محمد مصطفی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې راته راغی او ما ته اواز وکړه مالکه دونه کرکه مه کوه. مالکه دونه کرکه مه کوه. گویا کارسي الله ذات خو غني ذات دی زما محترمو او د ټول نه زیات خفه کېدونکي په موږ باندې دا د الله ذات دی زما محترم. دا خو منئ که نه؟ دا خو تاسو منئ که نه؟ په ټولو خفه کېدونکو مالکه دومره تکبر. ما وی د الله رسوله تاسو ما ته وی ها د دې مور د لاس جهنمي دی خو زما د محمد رسول الله د طرف نه وره د مور شفقت وي چې د دا مور د لاسه به دې جنت ته ځي. د الله رسوله دا څنګه نبی علیه السلام مبارک ورته د زبان نبوت نه واقع شروع کړه. د قیامت پر ورځ به دا محمد بن هارون الله تبارک وتعالی ودري او د مور نه به یې تپوس کړي وایه څه فیصله وکړم. دا مور به ورته جهنم ته وغورځوه. وایي چې کله د جهنم ته روان شي دا بچی محمد بن هارون به مور ته په شا شا ګوري او دا بچی به چغې وایي مورې زه خو ستا بچی. وی قسم دې د دا مور په زړه کې به رحم راشي چې الله د جهنم نه آزاد کا الله د دا اور نه آزاد کا. گویا زما رب ورته وفرمایي چې په دنیا کې خو ته اور ته غورځولې مور به ورته ها زه نور یم که نه د اور ته غورځولی شم خو دې خو اور ته غورځېدلی نه شم لیدلی زما محترم. دا د مور حیثیت دی. وایي زما رب به پې د جنت اعلان وکړي او جنت ته به یې دننه کړي. ټول شوق سره سبحان الله ویل د یو مور د لاسه زما محترم تا ته د والدینو د قدردانۍ څه پته شته. قرآن کې الله فرمایي واخفض لهما جناح الذل. دا د رب تذکره درته یم چې قرآن پې نازل دی او 1400 سال د قرآن وشو د قیامت د سبا پورې به چلیږي او دا نه ختمېږي زما محترمو. د دا نعمت چې چا سره د قسم د قدرداني وکړي خپې وله ښکل کړي.